من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. او هر کله چې راغی دوی ته کتاب، یهودو ته کتاب من عند الله، د الله د طرف نه، چې قرآن مصدق لما معهم، د تصدیق کوونکی او دا کتابونو چې د دوی سره وو، تورات او انجیل وو. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، او دوی مخکې د دې نه چې طلب د مدد به یې کو په خلاف دا کسانو چې کافر وو. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، پس هر کله چې راغی دوی ته هغه کتاب چې دوی وپېژنده نو انکار یې وکړو د هغې نه. فلعنة الله علی الکافرین، نو لعنت د الله تعالی دې وي په کافرو باندې. بئس ما اشتروا به انفسهم، ډېر بد عوض دی هغه چې دوی خرڅ کړی دی په هغوی باندې، خرڅ کړي دي په هغوی باندې ځانونه خپله. ان یکفرو، چې انکار وکړي بما انزل الله، د هغه کتاب نه چې نازل کړی دی الله پاک، بغیا د وجې د ضد نه. ان ينزل الله من فضله، دا چې نازل کړی دی الله پاک د خپل فضل نه. علی من یشاء من عباده، په هغه چا باندې چې غوښتلی د خپلو بندګانو نه. فباءوا بغضب علی غضب، نو اخته شو دوی په غضب له پاسه د بل غضب نه. وللکافرین عذاب مهین، او د کافرو دپاره عذاب د سپکوونکې. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې هم د یهودو ناکاره صفات بیان شو، او دې آیات کې بل ناکاره صفت هغه بیانوي. هغه دا دی چې کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته لا نو راغلی، نو یهودو خو چونکې په خپلو کتابونو کې دا خبره لوستل وه په دې باندې پوهه و چې آخري پیغمبر به راځي، نو د هغه په وسیله باندې به یې دعاګانې کولې او د کافرو خلاف مدد به یې غوښته. خو هر کله چې هغه راغی نو بس دوی انکار وکړو، هغه بیا نه منه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یهودو به د اوس او د خزرج خلاف جنګونه کوله، نو په دغه جنګونو کې به یې د نبي علیه السلام د بعثت نه مخکې د هغه په وسیله باندې سوالونه کول، طلب د فتح به یې کو چې خدای اخري پیغمبر راولېږه چې موږ په دې کافرو باندې غلبه بیا مومو. نو کله چې عربو کې الله پاک خپل پیغمبر راولېږه نو دوی د هغه نه انکار وکړو. یو ورځ معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه او حضرت بشر بن براء بن معرور رضی الله عنهما دوی وویل ای یهودیانو د الله نه ویرېږئ، اسلام راوړئ. کله چې موږ مشرکانو تاسو به زموږ خلاف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې هغه د فتح دعاګانې غوښتې، او تاسو موږ له خبر راکوو چې یو پیغمبر راتلونکی دی، او تاسو به د هغه باره کې صفات بیانوله چې هغه صفات ټول په هغه کې موجود دي. اوس چې هغه راغی تاسو انکار کوئ، هغه نه منئ. نو د دې په جواب کې ورته د بنو نذیر یو یهودي و سلام بن مشکم نوم و، هغه ورته وویل چې هغه داسې شی نه دی راوړی چې هغه موږ وپېژنو چې دا د پیغمبرۍ یو څیز دی، او دا هغه پیغمبر هم نه دی راغلی کوم چې موږ تاسو ته ذکر کوو. انکار یې وکړو، دا بل څوک دی. بل روایت کې راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د نبي علیه السلام د بعثت نه مخکې بنو قریظه او بنو نذیر یهود چې وو هغه به د کفارو خلاف په جنګ کې د الله نه د فتح سوالونه کوله. ای الله منګه د هغه پیغمبر چې هغه امي دی هغه په وسیله باندې ستا نه طلب د مدد کوو، ته زموږ مدد وکړې. نو د هغو مدد به الله پاک کو. کله چې هغه پیغمبر راغی ښه یې وپېژنده، نو بیا انکار وکړو، بیا په هغه باندې ایمان نه راوړ. صفیه رضی الله تعالی عنها چې د نبي علیه السلام بیبي وه، د حوی بن اخطب لور وه، په خیبر کې د هغوی سره جنګ وشو او دغه پکې ونیوی شوه. بیا نبي علیه السلام چې کوم دی هغې سره نکاح وکړو،
پلار یې غټ عالم و سردار و مشر سړی و او خطیب و زبردست بیان به یې کوه ښکلی سړی و نو دا په خپله واقعه بیانوي چې زما سره زما د پلار او د تره ډېر زیات محبت و چې بهر به چېرته لاړل او واپس به رالل نو اول به زما سره میلاوېده زه به یې ځان پورې خوا پورې جوخته کړم ماشومه وله یا ماشومه خو نه وه خو محبت یې ورسره ډېر و نو د هغې اول سلام به یې د هغې کو نو کله چې نبي علیه السلام هجرت وکړو او دوی لاړه سهار د وخته چې کوم دی هغه لاړم مسجد نبوي ته چې موږ د دې پیغمبر تماشه وکړو دا څنګه سړی دی نو بیا ماښام شو تیاره کې واپس راځه او ستړي ستومانه راځه نو زه ورپسې ووتم نو زه د ځان نه دفع کړم لرې شه او یو بل سره لګیا نو زما هغه تره زما دې پلار ته وویل چې په ده کې هغه نښې شته چې کوم زموږ کتابونو کې بیان شوي دي او دا پیغمبر صحیح پیغمبر دی هغه وایي چې او دا پیغمبر صحیح پیغمبر وایي چې څه به کوو اوس په ستا څه خیال دی ایمان به پرې راوړو وایي چې تر څو پورې ژوندی یم دښمني به یې کوم ایمان تېز نه راوړم نو کله چې بیا وروستو جنګ وشو په خیبر کې دغه سړی پکې مړ شو دا بیا نبي علیه السلام هغه وکړه سخر شو سخرې شو نو دی مړ شو او د لور سره بیا نبي علیه السلام چې کوم دی نکاح وکړو صفیه رضی الله تعالی عنها نو د نبي علیه السلام په زمانه کې چې کوم یهودو هغو دا خبره پیژنده په تورات کې چې آخري پیغمبر به راځي او زیری به یې ورکو لیکن د حسد او د سرکشۍ د وجې نه په هغه باندې ایمان یې نه راوړ هغو ته دا یاره وه چې موږ په ده باندې ایمان راوړو نو بیا دا نظرانې شکرانې او خلک موږ له نه راکوي یا مجرمان دي د هغو نه موږ رشوت او بډې اخلو هغه به په موږ باندې بند شي په عامو یهودیانو باندې د علماو هغه یهودو علما چې د هغو هغه مشري ختمېده هغو دا نه خوښوله چې زموږ نه علاوه چې کوم دی په بل چا دې وحی نازله شي او بل سړی د پیغمبر شي د پیغمبرۍ حق چې دی نو هغه زمونږ دی زمونږ نو په بني اسرائیلو کې پیغمبر په کار دی دا خو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلی دی موږ دی نه منو د دغه حسد د وجې نه نو د دنیا هغه زندګي هم برباده کړه او د آخرت زندګي هم د دې آیت نه دا هم معلومه شوه چې هغو به دعا کوله د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې نو که د نیک سړي په وسیله د هغه په عمل باندې نیک عمل په ذریعه د هغې په وسیله باندې دعا کوي دا جایز دي بله دا معلومه شوه چې دې بني اسرائیل د حسد او د سرکشۍ د وجې نه ایمان را نه وړ نو د دې نه دا معلومیږي چې حسد او سرکشي دا حرام ده او دا په دې سره د الله پاک د نعمتونو نه سړی محرومه کېږي دوی د حسد د وجې نه د غټ ایمان نه محرومه شو که نه چې حسد یې نه وی کړی نو ایماندار به د دنیا نه تلي نو الله پاک به دوی ضریره کې عذاب به ورکړي نو عذاب چې کوم دی وللکافرین عذاب مهین اخر کې دی کافر لپاره عذاب د سپکونکي نو سپکونکي عذاب چې دی هغه د کافرو پورې خاص دی هغه مسلمانانو ګناهګارو خلقو ته عذاب ورکولی کېږي په دوزخ کې نو هغه د سپکولو لپاره نه دی خو د پاکولو لپاره دی وي هغې به یې پاکوي او هغوی له چې عذاب ورکوي کافرو لره نو دغه د سپکولو لپاره دی عذاب مهین ولما جاءهم کتاب من عند الله او هر کله چې راغی دوی ته کتاب د الله د طرف نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی او د هغه کتاب چې د دوی سره و راغی د یهودو ته کتاب قرآن تصدیق کوونکی او د دوی سره د کتاب چې تورات و وکانو من قبل یستفتحون او دوی مخکې د دې نه چې دوی به طلب د فتح کو او د امداد به کو علی الذین کفروا په خلاف د هغه کسانو چې کافر وو یا اوس او خزرج او دا مشرکان کافر د دوی خلاف به چې جنګېده نو دعاګانې به غوښتي چې هغه آخري پیغمبر د خدای راولي چې هغه په ملګرتیا کې موږ د دې ټولو کافرو سره وجنګېږو او دا موږ نیست و نابود کړو نو زموږ حکومت به راشي فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به پس هر کله چې راغی دغه پیغمبر دوی ته یا راغی دوی ته کتاب چې دوی وپېژنده نو کفروا به نو هغه نه انکار وکړو پیغمبر راغی کتاب راغی هغه هر څه وپېژنده د هغې باوجود بیا چې کوم دی په انکار باندې
شروع کړه. نو فلعنة الله علی الکافرین، پس لعنت د الله دی په کافرو باندې. بئس ما اشتروا به انفسهما، ډېر ناکاره عوض دی هغه چې دوی خرڅ کړی دی په هغې باندې خپل نفسونه یې خرڅ کړي دي. ان یکفرو، چې انکار وکړي بما انزل الله، په هغه کتاب باندې نازل کړی دی الله پاک، بغیا د وجې د ضد نه. ان ينزل الله من فضله، چې نازلوي الله پاک د خپل فضل د وجې نه علی من یشاء من عباده، وحي په هغه چا باندې چې وغواړي د خپلو بندګانو نه. دوی به وي چې دا الله پاک چې کوم دی په بل چا باندې دا وحي ولې نازلوي. نو حسد او بغض د وجې نه به دا خبرې کولې. دا زیات حقدار موږ یو، پکار دا ده چې دا وحي په موږ کې په یو کس باندې نازله شوی، نو په موږ کې به پیغمبر راغلی و. نو بنو اسماعیل نه، اسماعیل علیه السلام په اولاد کې ولې پیغمبر راغلی. فباؤوا بغضب علی غضب، دوی اخته شو په یو غضب له پاسه د بل غضب نه. وللکافرین عذاب مهین، او د کافر لپاره عذاب د سپکوونکی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا صلى الله تعالى على خير